ترمذی شریف په یو بل حدیث کې دی ما من ایام احب الی الله، داسې ورځې شپې چې هغه الله ته ډېرې خوښې دي ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجه، هغه کمې وی دي د ذی الحجې د اولنې لس شپې ورځې چې په دې کې انسان عبادت وکړي یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه، په دې شپې ورځو کې چې انسان د یو ورځ روزه ونیسي نو د یو کال د روزو برابر اجر ملاویږي. وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر، او په دې شپې ورځو کې چې انسان د شپې قیام وکړي، عبادت وکړي، نفلونه وکړي، تهجد وکړي نو د دې اجر د لیلة القدر د اجر عمره برابر دی. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د زر میاشتو نه افضل شپه ده د الله په نزد لیلة القدر، او په نن سبا شپو په عبادت سره د لیلة القدر عمره اجر ملاویږي. نو ډېر کمبخته انسان به چې دا شپې ورځې ضایع کړي، دا یو ځل بیا پیکیج ولګېدو